ګوره بخاري چې کوم مسله کې دی په طرف باندې به د بخاري نه راته خدای جوړ کړی بخاري ویلي او د دواړو لاسونو په سړی مشي بخاري باب لګولې دی باب الاخذ بالیدین په دواړو لاسونو سړی مشي بکې هلته به بخاري نه منی دی عجیبه بخاري دی چې زمونږ دپاره ته خدای جوړي خپل ځان دپاره به نه مني نو دا قبله یدیه د رسول الله دواړه لاسونه ښکل کړه نو سړی مشي کې دواړه لاسونه ورکړي ورته دارنګې ادب المفرد کې 253 صفحه ده بل حدیث ذکر دی اخرج ابو داود والبخاري في ادب المفرد عن الزراع بن عامر رضي الله عنه قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا ونقبل يدي النبي صلى الله عليه وسلم من بچ کله سفر نرالو نو زر بدوخان یو بل نمخ کرا کوزیدو او د رسول الله لاسونه بم کولول جلتی یو بل نه مخکواله کول نتبادرو دارنګي امام بخاری ادب المفرد کې دا بل حدیث ذکر کړي 253 صفحه کې دام ذکر دی حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن بلال بن عمر قال كنا في غزوه حاس الناس حيصه عبد الله بن عمر سيما من غزا کې تلو شکست ګډ شو قلنا موږ وی چیرې اوس موږ رسول الله سره څنګه ملاقات کوو قد فررنا موږ خو تیښته کړې ده اسینه خپم کی نو فنظرت الا متحدفا لقتال الله نازل کې چې شکست په او تیښته په جنگ کې ناروا ده کنه په دین شاته کېږي چې واپس چل جوړي او حمله راوړي ور باندې بیا روا ده نو فقلنا لا نقدم المدينه فلا يرانا احد فقلنا لو قدمنا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه الفجر قلنا نحن الفرارون قال انتم العكارون فقبلنا يده ده فرمای چې کوم مدینه منورې ته ورسېدو د سبای منځو چې نبی علیہ السلام د عائشې بي د کوټې نه راووتو جمع تراتلو نو چې موږ مخې ته ورو یا رسول الله موږ خو تیښته کړې ده وای نه تیښته هم نه کړې تاسو خو چې دی واپس حمله پې کوله وای بس موږ ور وړاندې شو فقبلنا يده د رسول الله لاسونه ښکل کړ نو چې ښکلول چېرته ناروا وي رسول الله به هلته خو لوی مفتي و که نه مه کوه دا ناروا دي وایي دا کار به دې نه کوئ لیکن ورته غږ هم نه کوي دارنګه پنځم حدیث امام بخاری صاحب دام بخاری ذکر کوم چې دی بخاری ډیر پیش کوي امام بخاری ذکر کړي په ادب المفرد 253 صفحه کې حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالزبداء فقلنا له ها هنا سلمان بن الاكوع فاتيته فسلمنا عليه فاخرج يده فقلنا بايعت بهاتين النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج كفاله رحمه كانها كف بعير فقمنا فقبلناه دوی سلمہ ابن اکوا صاحب چې دته منګه ورلو وای د سي ځان تاو کړیو به د لاس راخاره ک وای چې په دې لاس باندې مې دوه کرت رسول الله مبارک علیه السلام سره سړی مشو بیعت کړی دی یا بیعت یو د اسلام بیعت دی بل بیعت رضوان دی او یا دا چې سړی مشي مراد د رسول الله سره مې د لاس ملاو کړی دی نو دا تابعی وای دا کوم چې رسول الله نه دی لیدلی او دا صحابي ولید چې د ورته چې ما د لاس رسول الله سره ملاو کړی دی فقمنا فقبلناها وای موږ ورپاسې دې صحابي د لاس هم خپل کړ دې دا وایي د پیغمبر خپل شوی دی خو پیغمبرو د بل چا نه دی خپل شوی دا خو د صحابي خپل شوی ځکه چې د رسول الله سره ملاو شوی د لاس دارنګ امام بخاری د المفرد 253 صفحه کې دا حدیث بل ذکر کړی دی قال ثابت لانسن اما ست النبي صلی الله علیه وسلم یدک انس ثابت صاحب انس ته وایي انس رضی الله عنه ته وایستا د لاس رسول الله ته رسیدلی دی او رسول الله ستا د لاس مسه کړی دی تا ته لاس درکړی قال نعم ویاو فقبلها ورپاسې د لاس ورته ښکل کړه چې دا د رسول الله سره ملاو شوی د صحابي لاس یې ښکل کړه دارنګه حیات الصحابه دویم جلد 415 صفحه کې دا بل حدیث ذکر کوي چې عن تميم بن سلمى قال لما قدم عمر الشام استقبله ابو عبيده بن جراح فصافحه وقبل يده شام چې کله فتح شو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د شام والی او گورنر شو عمر صاحب بادشاہ نو څو وخت بعد عمر صاحب شام ته راغی چې کله شام ته راغی نو عبیده ابن جراح هم صحابي دی عمر صاحب هم صحابي دی فصافحه وقبل يده ورپاسې د سړي مشي ورسره وکړه او د عمر صاحب لاسونه یې ښکل نو دا خو پیغمبر نو عمر صاحب د هغه لاس یې ولې ښکلولو ثم خلوا يبكيان بیا داسې ځان ته شو دواړو ژړل سره فکان یقول تقبیل ید سنة او بیا عمر صاحب وی چې د لاس ښکلول سنت دی عمر صاحب چې د لاس ښکلول سنت او دا جړه چې ورته ورله خپل عاجزي دومره عاجز او چې یاره زما لاس څنګه دی کس ښکل کړه دا خو زما غونې صحابي دی نو په هغې وژړل او بیا دا خبره وکړه لاس ښکلول سنت دی منع یې ونه کړه تېنه دارنګې یو بل حدیث حیات الصحابه څلورم جلد 404 صفحه صفحه کې ذکر کړی دی او ادب مفرد کې امام بخاري هم راخستی دی عن صهيب قال رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه
حضرت علی کرم الله وجهه څومره لوی صحابي دی او د رسول الله تر د عباس صاحب او د دم تر جوړیږي دا عباس صاحب دی وی دا صہیب وی وای ما شیر خدا علی صاحب ولیدو چې د عباس صاحب خفي او لاسونه خپلول چې دا لاس خفي شرک وي نو عباس صاحب ولنه منې کوي دا ما لاس خفي مخ خپلوا هغه ورته غږم نه کوي کولی کا ورته دارنګه حیات الصحابه دا بل حدیث هم ذکر کړی دا بل مفرد تقبیل الرجلین کې 253 صفحه کې امام بخاری ذکر کړی دی وان ابن عمر رضی الله عنه انه صلی الله علیه وسلم كان في شربة فدنونا منه فقبلنا يده یورد نبی علیہ السلام یو ځکه نو موږ ور نږدې شو موږ لاسونه ورته خپل کړو عبد الله ابن عمر صاحب وایي هغه منع نه کوي چې دا تاسو کارو ک دارنګ یو حدیث بلم ذکر شوی دی هغه دا چې امام بخاری ذکر کړی دی قال حدثتني امرأة من صباح عبد قيس يقال لها ام ابان ابنة الوزاع عن جدها ان جدها الوزاع ابن عامر قال قدمنا فقبل ذلك رسول الله فاخذنا بيديه ورجليه فقبلناها ويمن نبی علیہ السلام تورلو چې کله نبی علیہ السلام تورل رسیدو نو نبی علیہ السلام هغه کس زمونږ مشر خپل کو وای مونږ ورپاتېدو مونږ د نبی علیہ السلام خپل لاسونه خپل کو هغه په عوض نو دا خو هغه حدیثو دین به امامان مسله راو باسي نو زمونږ د مذهب کتابونه وای چې تقبیل علی خمسه وجهنا مچ کول پنځه قسم دي یو د رحمت مچ کول دي قبلة الوالد لولده لکه پلار چې زوی مچ کوي شفقت دی کنه دا ناروانه دي روا دي وقبلة التحیه بل چې کوم دی قبله د پیشکشۍ ده فقبلة المؤمنین بعضهم بعضا لکه خپلو کې یو بل سره خپل کی وقبلة الشفقه بل قبلة الشفقه قبله مچ کول چې کوم دی شفقت دی قبلة الولد والده لکه زوی را پاسېږي پلار خپل کی وقبلة المؤدة قبلة الرجل اخاه الجبهه کله د مینې محبت نه خپلول راځي لکه کم چا بل سره دوستی ډیره یې خپل هغه دوست په تندي باندې خپل کی وقبلة الشهوت او بل د شهوت خپلول دي لکه هغه ځان ته مسله دغه بیله ده نو دی به وایي چې دا مخکیني څلور واړه روا دي دا پنځم چې کله نکاح و روا ده که نکاح نه و شهوت په نیت باندې بیا روانه دي نو د فقه مذهب کتابونو هغه ډېر زیات دي متعلق احادیث راخستي دي دارنګې شرح فقه اکبر لیکلي واما تقبیل الید دا لاس مچې کول چې کوم دي شرعا نو جاز دا روا دي هغه هم دغه احادیثونه استدلالات کړي دي اخره کې دا فیصله کړې ده او بیا فرمایي چې وکان علی السلام يقبل راس فاطمه نبی علیہ السلام د فاطمه سرخ کولو ويقول اجد منها ريح الجنه وی به چې ما ته دین جنت بوی راځي وکان اذا قدم من سفر کله بچ سفر نراغه نو فقبلها وعانقها نو فاطمه به خپل کړه غي کې به ونیوا وقال عليه السلام من قبل رجل امه فكانها قبل عتبه الجنه چاچه من قبل رجل امه چاچه د مور خپل خپل کړي گویا کې د جنت درشل خپل کړه فکانما قبل عتبه الجنه گویا کې د جنت درشل خپل کړه نو بیا فرمایي وخص شیخ الاسلام شمس الایما او بعض متأخرین تقبیل ید العالم المتعرع على سبیل التبرک جایزنا د عالم لاس مچ کول یا د خسړی تقوادار پیر صاحب لاس مچ کول د تبرک باندې جایز دی دا بهر رقم راخستې دي کنه د دقایق ټول راخستې دي دغه حواله ډېری دی هغه به دی کله چې میدان ته وروته به پیش کو بهرحال دا اغل تنور متونو به سجدي کولی او زمونږ د امت کې لاسونه خپلول دي صحابه او کوم خپل یو بل خپل کړي دي د نبی اسلام لاسونه خپل شوي دي اوس څوک نه مني سره دي نه مني هیڅ منکار نشته او دا د دې لپاره نه هم چې ګینه زه د طالبانو ته تاسو ځان لپاره نه زمونږ د پیر سے پیرو مولانا هاشم سمنګانی رحمت الله علیه لاسونه بچ چا خپلول انقلاب د مخ کې زمونږ پیر سے واقعا بیانې وي هغه به وی چې ماته لکه څوک ستنې را چوخې د سي بدر باندې لګي هغه خلک منی کول جلاس مو مچ کوي به چې کله د وهابیان پنځپیران پیدا شو بیا به خلکو ته امر کوي چې وسه مچ کوي ځکه چې دا بيدین ورته ناروا وي کنه اوس که زم تل منو کما بیا به خلک وی چې ولا دا مغه سړی دی دام دا کار ناروا غني ګنې یقینو کچې سړی خپل ګناه ته وګوري او بیا بل د لاس خولي دا ډېر سړي ته ځان بدکاری ور باندې او چې د خلکو انکار نه کول نو موږ به طالبان منی کول چې مچ کوي خدای عاجزي باید سړی وکي خو نه دلته خلک تین انکار کوي نو اوس به قصدن کم طلبه چې علما او یا د مور او د پلار لاسونه مچ کولای شي مچ کوي دا بيدینه په خفقېږي چې نور انځونه پسې وشي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین چې واګدارانو را شړلې پټې دی ولینا چې مدینه ته لاړ بیا پات کی دی ولینا